السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود شریف وایي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. د ټولو نه مخکې زه د خپل گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 د پرنسپل صاحب او د هغې د تمام عملې ډېره شکریه ادا کوم. د تمام جمله سټاف، اساتذه کرامو او د تمام سټوډنټانو د ټولو شکریه ادا کوم. تاسو ماله مقرره کړله. دا نننۍ ورځ تاسو ټولو طالب علمانو او سامعینو ته پته ده چې دا زمونږ یو ډېره اهم ورځ ده، او اهم ورځ په دې باندې چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې دنیا ته تشریف راوړه. د حضور مبارک شخصیت او د حضور مبارک ذات دا د چانم پټ نه دی. د هغې تعارف ته هېڅ قسمه ضرورت نشته د یو مسلمان چې موږ د حضور مبارک تعارف او د هغه شخصیت بیانو. الله جل جلاله د حضور مبارک انتخاب په یو داسې قوم او په یو داسې شخصیاتو کې کړی دی چې یقینا هغه ټول قابل ستایش دي چې هغه وستایلی شي. یو روایت کې راځي چې حضور مبارک فرمایي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې الله جل جلاله د حضرت ابراهیم خلیل الله انتخاب وکړ. د حضرت ابراهیم چې دا د الله یو خلیل او دوست او جلیل القدر پیغمبرو، په هغې کې الله تعالی د هغه په اولاد کې الله تعالی د حضرت اسماعیل علیه السلام انتخاب وکړ. چونکې د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد ډېرو، خو د هغې کې الله د اسماعیل علیه السلام انتخاب وکړو، او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د هغه اولاد هم زیاتو. بیا هغې کې الله تعالی د نزار انتخاب وکړو، او د نزار په اولاد کې الله تعالی د موزر انتخاب وکړو. تاسو ټولو ته دا علم وي او اساتذه کرامو ته چې د عرب 2 قبیلې وي، یو مزر او بل ربیعه، او دا ټول عرب د نزار اولاد دی. نو الله تعالی د نزار په اولاد کې د مزر د هغه د بچي چې دا 2 بچي وو، یو ربیعه او یو مزر و، په هغې کې الله تعالی د مزر انتخاب وکړ. بیا د مزر ډېر اولادو، په هغې کې الله تعالی د کنانه انتخاب وکړ، او په د کنانه په بچو کې الله تعالی د قریش انتخاب وکړ، او د قریش په بچو کې د بنو هاشم د هاشم انتخاب، او د بنو هاشم په بچو کې د عبدالمطلب، او حضور مبارک وایي چې هغې کې الله تعالی زه پیدا کړم. چونکې عبدالمطلب د حضور مبارک نیکو، د روایت کې صرف د عبدالمطلب ذکر راغلی دی، او د عبدالمطلب ګڼ بچي وو، او عبدالله دا د عبدالمطلب بچی و، او عبدالله د حضور مبارک والد ګرامی و، او بیا هغې د پیدایش نه وړاندې وفات شوي وو. نو حضور مبارک یعنې دا به اکثر د خپل نسبت عبدالمطلب ته کاوه. لکه د خندق د یو تبوک جنگ دغه جنگ کې د حنین چې کله میدان کې حضور مبارک ولاړو او صحابه کرام منتشر شو،
نو ابو سفیان د حضور مبارک د اسواګې نیولې وې او حضور مبارک دا وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وی زه پیغمبر ما زه دروغجن نه ما او زه د عبد المطلب زوی ما نو دغه ځای کې هم علما وایي چې د عبد المطلب زوی نه دی عبد المطلب چونکې د حضور مبارک نیکه دی او د خپل پلار عبدالله دی خو زیات تور روایاتو کې د عبد المطلب ته نسبت د دې وجې نه کېږي چې عبد المطلب مشهور په عربو کې ډېر زیات مشهور او د شهرت د وجې نه او د دې والد ګرامي چې نو دا مخکې نه وفاتو غیر مشهور دویمه خبره دا ده چې د نیکه باندې قرآن حدیث کې په نیکه باندې هم د اب اطلاق کیږي اب پلار ته وایي نو د پلار اب اطلاق په نیکه باندې کیږي په هر صورت عرض مې دا کاو چې حضور مبارک الله تعالی په د هاشم په ځای کې بنو هاشم کې پیدا کړ نو په بنو هاشم نه بیا عبدالمطلب اوله او عبدالمطلب بیا د عبدالله دا الله تعالی حضور مبارک دنیا ته د هغې نه پیدا کړ زما سامعینو تاسو ته دا خبره کومه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر لحاظ باندې د قبیلې په لحاظ باندې هم دا یو بهترین شخصیت و یعنی داسې قبیله په عربو کې دا نه ده تېره شوې دا قریش اصل کې سیرت مصطفی لیکلي دي تاسو ته به پته وي چې دا قریش د قرش نه دی قرش اصل کې یو کب دی کب او دا قرش کب چې دی دومره زورور کب دی چې په سین کې دا کب نور کبان هم نه پرېږدي نو دې وجې نه دا قریش د قرش نه دی او دا قرش قبیله چې ده نو دا قریش ډېره په عربو کې یو ډېر امتیازي او بهادر قبیله وه الله تعالی حضور مبارک پیدا کړو اوس تاسو ته زه یو څو خبرې کوم وخت هم ډېر کم دی څنګه چې مخکې زمونږ ملګري فرمایل د حضور علیه السلام په اقتدا کې ستاسو زمونږ د ټولو ډېر لوی خیر دی حضور علیه السلام وایي زه انا سید ولد آدم زه د تمام انسانانو مشر یم د تمام انسانانو مشر یم ګوره زه مشر نه یم ستاسو پرنسپل صاحب مشر نه دی زمونږ ډیو صاحب مشر نه دی زمونږ وزیر اعلی صاحب مشر نه دی زمونږ گورنر صاحب وزیر اعظم صاحب صدر صاحب مشر نه دی دا صرف زمونږ د دې لږې علاقې دپاره مشران دي او حضور مبارک د ټول انسان تمام انسان د هغې سید او سردار دی مشر دی او بیا حضور مبارک فرمایي چې ما ته الله تعالی دنیا کې هم یو ډېر لوی عزت راکړی دی او په آخرت کې به هم الله تعالی ما ته د تمام انسانانو وړاندې الله یو عزت راکوي او بیا حضور مبارک د هغې تفصیل وکړو خبرې ته لږ متوجه شئ وی چې کله د قیامت ورځ شي نو د قیامت په ورځ باندې دا ټول انسانان میدان محشر تاسو موږ دلته فرض کو دا ګراوند یعنی دا یو میدان فرض کو وی دا ټول انسانان به په میدان محشر کې ولاړ وي او یو منډې ترړې به وي حساب کتاب به نه کېږي میدان محشر ورځ ډېره سخته ورځ ده او د سختۍ د وجې نه دوی به ډېر زیات پریشانه وي نو دوی به بعضې خپلو کې بعضو ته ورشي او ورته وایي چې یاره مونږ چاله لاړ شو چې زمونږ دا حساب کتاب شروع شي او زمونږ د دې سختۍ نه مونږ وځو نو حضور مبارک فرمایي دی به حضرت آدم علیه السلام ته راشي وی حضرت آدم علیه السلام ته به وایي چې ته زمونږ نیکه یې زمونږ پلار یې لہذا مونږ ډېر سختۍ کې یو ته زمونږ دپاره سفارش وکړه الله جل جلاله ته چې مونږ د دې سختۍ نه وځو دا حساب کتاب شروع شي وی حضرت آدم علیه السلام به د خپلو بچو ته وایي چې زه د دې اهل نه یم حدیث مبارک کې ورسره وجه راغلې ده وی هغه به وایي چې ما ته الله تعالی ویلي چې ته دې اونې ته مه نږدې کېږه جنت کې خو زه هغې اونې ته نږدې شوم لہذا زه ځان اهل نه ګڼم زه د دې اهل نه یم تاسو لاړ شئ او زما نه وروسته یو پیغمبر راغلی و حضرت نوح علیه السلام هغه له لاړ شئ او تاسو هغه ته ووایئ دوی به راشي حضرت نوح علیه السلام ته نوح علیه السلام
به ورته عذر وکړي او بیا به ورته ووایي چې زه اهل نه یم او هغه به ورته خپله وجه ووایي چې چونکې ما خپل بچی چې کله مونږ سیلاب راغی او کله اوبه رالې ځمکې نه کښتۍ کې زه کېناستم نو ما خپل بچي ته وویل او الله ته مې چې دا زما بچی دی او دا ما سره بچ کا نو الله وی دا ستا بچی دا ستا اهل نه دی دا ستا په مذهب باندې نه دی ایمان یې نه دی راوړی لہذا دا به غر کېږي په دې خلکو کې چې کوم مخالف دي منکر دي دا به هغې کې غر کېږي خو ما ته دا پته نه وه فانه لیس من اهلک قرآن د هغې الفاظ دا ستا اهل نه دی وی ما نه دا بس خپله یو دغه شوې ده چې ما د خپل غیر اهل سوال کړی الله تعالی ته لہذا زه اهل نه یم د دې سفارش او تاسو لاړ شئ زما نه وروستو حضرت ابراهیم یو لوی پیغمبر دی جل خلیل الله علیه السلام وی هغه له لاړ شئ هغه به تاسو ته سفارش وکړي وایي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته راشي نو حضرت ابراهیم علیه السلام به بیا ووایي چې زه تاسو لپاره اهل نه یم د دې سفارش او بیا به ورته خپل عذر بیان کړي چې ما یو درې خبرې کړې وې چې هغه زما لکه هغې ته کذبات حدیث کې راغلي دي خو موږ ورته توریې وایو چې لکه درې خبرې چې کله یو خبره د حضرت ابراهیم علیه السلام تاسو ته پته ده واقعه تاریخ کې معلومه ده چې کله د هغه قوم ته او میلې ته نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وې ته راځه موږ سره لاړ شه نو فقال انی سقیم وی زه بیمار یم زه نشم تللی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وی زه بیمار یم بیمار ظاهري دغه باندې نه علماو لیکلي دي خو د هغه مقصد دا و چې یاره زما طبیعت ناسازه دی سقیم بیمار ته عربی کې وایي خو هغه بیمار چې هغه طبیعت ناسازه وي او وی طبیعت ناسازه د دې وجې نه مې دی چې ستاسو دا فعل چې تاسو دې بوتانو ته سجدې لګوئ او تاسو دا کم عمل کوئ نو دا خو زما په طبیعت باندې برابر نه دی او بیا چې کله دوی لاړل او حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی دلته کې بوتان مات کړل او دا ټول بوتان یې مات کړل یو بوت یې پرېښوده او د هغه په هغه اوږه باندې هغه تبر کېښوده او هغې رالل وی دا چا کړي دي قال بل فعل کبیرهم وی دا د لوی بوت چې کوم دی دا هغې کړي دي نو هغه لوی بوت هغه بوتو خدای دې ته په دې وخت کې یو سبق ورکاو چې لکه دا خو ګوره اسم نشي کولی دا اسم نشي کولی خو تاسو وایئ چې دا زموږ خدایان دي نو هغې کې علماو دا توجیه کړی چې ابراهیم علیه السلام دا څنګه ووایي چې دا یې د لوی بوت کړي دي نو د هغې علماو تفصیل دا کړی دی چې یعنې کړي ما دي خو دا لوی بوت را باندې باعث و ځکه چې د لوی بوت ته تاسو دا سجدې لګوئ نو دا مې نشو برداشت کولی چې تاسو سجدې د دې ته لګوئ بس لاړم او تبر مې واخېسته دا مې مات کړی او درېیمه خبره چې کله د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ساره بیبي زموږ او ستاسو مور بیا هغه کله هغه ظالم بادشاه د حضرت ابراهیم علیه السلام نه هغه بوتلله نو دغه وخت کې چې دوی بوتلل نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی سارې تا نه که دوی تپوس وکړه چې ته څوک یې نو ته ورته وایه چې زه د ده خور یم او دې وخت کې بخاري مبارک کې دا حدیث دی وی دې وخت کې په مخ د ځمکه زما او ستا نه بغیر څوک مسلمانان نشته مسلمان رور او یعنی دوه مسلمانان رونه دي او زنانه او نارینه رورو خور دي نو په دغه لحاظ سره په ظاهر کې هغه چونکې یو دا لکه د ظاهر نه خلاف وه خو په حقیقت کې هغه صحیح ویلي و دې ته عربی کې توریه وایي دا علما پرې پوهېږي خو په ظاهر کې دا کذبات راتلل خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زه نشم کولی سفارش او زما نه وروستو یو بل پیغمبر راغلی دی حضرت موسی علیه السلام وی حضرت موسی علیه السلام ته لاړ شئ او هغه به تاسو ته سفارش وکړي نو حضرت موسی علیه السلام ته چې وایي کله دوی راشي نو حضرت موسی علیه السلام به ورته خپل عذر وکړي چې ما هغه د فرعون کس چې هغه د بني اسرائیلو د هغې کس سره د سبتي سره هغه جنګ کړی او بیا هغه ما ووهه هغه مې مړ کړ نو دا د وجې نه زه سفارش نشم کولی لہذا تاسو لاړ شئ زما نه وروستو یو پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام هغه به تاسو ته سفارش وکړي وایي دوی چې حضرت عیسی علیه السلام ته راشي نو حضرت عیسی علیه السلام به بغیر د عذر نه هغه به ورته وایي
چې زه سفارش نشم کولی او تاسو زمانه وروسته یو پیغمبر دی هغه راغلی دی دنیا ته چې د هغه نوم دی محمد رسول الله. ټول وایي صلی الله، لږې تیز ووایي چې دا ګراوند دغه چې صلی الله علیه وسلم ولاړ شي هغې له او هغې به سفارش وکړي. نو حضور مبارک وایي چې دوی به ماله راشي. نو چې ماله راشي او ما ته د خپل تکلیف بیان کړي نو حضور مبارک وایي زه به د عرش د لاندې سجده ولګوم. چې سجده ولګوم الله تعالی ته، نو ګوره وروڼو دا یاد ساتئ چې د قیامت په ورځ باندې څوک د الله نه څه غواړي هغه به سجده لګي. نو چې سجده لګي الله جل جلاله به درته وایي ته څه غواړې، نو دی به وایي زه پلانکي شی غواړم. نو چې حضور مبارک سجده ولګئ نو حضور علیه الصلاة والسلام ته به الله پاک وایي پیغمبره محمده صلی الله علیه وسلم سر پورته که ته څه غواړې او ته د چا دپاره سفارش کې چې هغه سفارش قبول کړی شي. نو حضور علیه الصلاة والسلام به خپل سر مبارک پورته کړي او بیا به الله ته دغه د مسله د ټولو انسانانو وړاندې کړي چې الله دې انسانانو ته دا مسله ده او ډېر په تکلیف کې دي او ډېر په مصیبت کې دي، الله حساب کتاب شروع کړه. زما وروڼو بل حدیث مبارک کې راغلی د حضور په هغې سفارش به حساب کتاب شروع شي، حتی چې حضور مبارک به بیا سفارش کوي د جهنمیانو به هم کوي. خو بل حدیث کې راغلی دی چې تمام انبیا تمام انسانان هغه به د قیامت په ورځ باندې نفسي 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 دا الفاظ د سختۍ د وجې نه، او حضور مبارک وایي زما په ژبه باندې به دا الفاظ امتي امتي امتي. زما محترم سامعینو بچو تاسو اوس د دې نه اندازه ولګوئ چې زموږ پیغمبر د قیامت په میدان محشر کې هم زموږ هغه تذکره کوي چې امتي امتي امتي. موږ به ډېر بې خونده یو، موږ به ډېر بېکاره یو چې د خپل پیغمبر اقتدا نه کوو او د پیغمبر د هټ کر بل چا اقتدا کوو. او الله جل شانه هم راته فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسو د پاره ګوره د دې پیغمبر په طریقو کې ډېره بهترینه زندگی ده. د دې پیغمبر په هغه طریقو باندې تاسو روان شئ نو انشاءالله زمونږ عهد دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی، دا رسول دی. او بیا هم دویم دا عقیده ده، ګوره دا عقیده هم یوازې نه ده کافي چې پیغمبر رسول دی، بلکې بیا زمونږ دویم دا عقیده ده چې دا پیغمبر اخرنی پیغمبر دی، د ده نه وروستو بل پیغمبر نه راځي. د پیغمبرانو سلسله دا بالکل برابر شوی ده د حضور علیه الصلاة والسلام باندې. انا النبی الله حضور مبارک وایي زه اخرنی پیغمبر یم، زما نه وروستو لا نبی بعدي، زما نه وروستو بل پیغمبر نشته. نو دا به عقیده لرو چې د پیغمبر علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر نه راځي. او ګوره په یو شان یعنې نه تشریعي پیغمبر راځي او نه غیر تشریعي پیغمبر راځي. بعضې خلک تعلیم یافته هغه پکې لا تقسیم کوي چې نه یعنی پیغمبر خو بس هغه تشریعي و شریعت هغه احکام راوړي دي، خو د هغې نه غیر داسې انسانان شته چې د پیغمبر برابر دي. دا عقیده د کفر ده، دا عقیده ونه لرئ ځکه انسانان یو هم نشته داسې چې زموږ د پیغمبر برابر دي او یا د نبوت درجې ته هغه رسېدلي دي. لہذا ښه خیال کوئ ستاسو مخکې یو ډېر لوی دغه را روان دی، منزل را روان دی، دا یونیورسټۍ را روانې دي، لوی لوی ادارې کډمې کالجونه بیا دفترې، په دې کې به تاسو ته هر قسمه خلک راځي او هر قسمه خبرې به درته کوي، خو تاسو به دا خبره یادوئ چې زموږ پیغمبر رسول هم دی محمد صلی الله علیه وسلم او آخري نبي هم دی، د ده نه وروستو بل نبي نه راځي. او په انسانانو کې داسې یو انسان نشته چې د هغه درجه نبی علیه الصلاة والسلام ته رسیږي. یو انسان هم داسې نشته تر قیامته پورې به داسې څوک هم رانشي چې د هغه درجه محمد رسول الله نبي ته رسیږي. اساتذه کرام الحمدلله په دې خبره باندې ټول پوه دي، خو بچو تاسو ته د دې خبرې زه تاکید کوم. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو ډېر لوی عزت دی. نو د حضور مبارک باندې درود ډېر وایئ او د حضور مبارک په درود کې تاسو ته به ډېرې فایدې حاصلېږي.
سخت ځایونه مشکل ځایونه چې تاسو ته راشي او د حضور مبارک باندې زر درود ووایه یعنی زر دا ما چې زر هغه ټیم کې درود ووایه الله پاک به د هغې درود مبارک په خاطر باندې هغه مشکل الله تعالی تاسو ته حل کوي که امتحان کې راځي که انټرویو کې راځي که نور معاشره کې راځي نور څه تکلیفات راځي انشاءالله د هغې په وجه باندې به الله تعالی هغه تکلیفات ختموي باقي ستاسو اداره ده دې وخت کې اخرنۍ خبره دا کوم چې تاسو د طالب علمۍ زمانه ده سټوډنټس دا زمانه داسې ده چې دا د لاپروایۍ زمانه ده خو دې کې بعضې ملګري بیا وروستو پوه شي چې کله دوی فارغ شي خپل محنت وکړئ خپل مشقت وکړئ خپل ځان کامیاب کړئ تاسو د مور او پلار د اساتذو دپاره د خپل قوم دپاره یو لویه سرمایه ستاسو نه ګورنر هم جوړیږي ستاسو نه وزیر اعظم هم جوړیږي ستاسو نه صدر هم جوړیږي او تاسو نه هر یو مشر جوړیږي هر افسر هم تاسو نه جوړیږي لہذا چې تاسو په خپل خواري وکړله محنت هم وکړو نو انشاءالله العزیز دقه ځای ته به تاسو الله تعالی رسئ او د قوم دپاره د خپل مور او پلار دپاره د خپلې معاشرې دپاره به یو مثال جوړیږي او یو خیر به جوړیږي د موبایل استعمال ډیر مه کوئ موبایل ډیر خراب چیز دی په دې لحاظ سره چې انسان زندگی ټوله مفلوج کړله د تلاوت د قرآن نه خلق وویستل دارنګې نور هم مطلب دی چې ډیر څیزونه یې راکړل ډیر استعمال یې مه کوئ بقدر ضرورت یې کوئ دا دوه خبرې مې لږې زیاتې وکړې بطور نصیحت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین